اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران کتونکو د رحمت و برکات و مغفرت میاشت روانه ده او هغه میاشت د ماه رمضان، هغه عظیمه میاشت ده دوستانو. دی میاشتی که اگرچه عبادات و استغفار و دعا توسل ډیر زیات دغه شونه روایتو کې راغلي دي، خو اما د دې روژې چې کوم دوه جزء دي، هغه یو جزء هغه د سحري خوړله چې موږ تاسې ساده پښتو کې ورته پړشمینې یایو، و ځنه خلک ځنه پښتنو ته پشماني نه هم یایي. نه دغه سحري خوړله و دغه پړشمي کوله دی. دویم جزء کومه دی هغه افطار کوله دی، یا چې موږ تاسې پښتو کې ورته رژمات نه یایو. نه دغه دوه جزء اساسی ترین جزء ماه مبارک رمضان کې دي. نه دې حواله سره هم لکه څنګه خدای متعال دغه روژه مو باندې واجب کړی دی، نه دغه روژې چې کوم دغه دوه جزء دي پړشمای و رژمات، د دوی والا آداب هم مته مفصل دین اسلام خیلی دي. نو دوی نه اول جزء کومه دی هغه د پړشمی کوله دی. آیا پړشمی حواله سره مو ته روایتو کې څه ملويږي یا نه؟ آیا د پړشمی خوړله باندې څه روایت شته یا نشته؟ آیا څه تاکید اسلام کې ور باندې شوی دی یا نه دی شوی؟ نه دی حواله سره څو غوړو تو سره دی پاره کې خبري وکړو. اول بس دا وایم چې پړشمی حواله سره موسی روایت در حد تواتر دي، یعنی موسی ډیر زیات روایت راغلي دي چې هغه تاکید کوي دی باندې چې تاسو پړشمای وکوي وخت پاتګوي. اگر چې یو ګټ وبو سره ویل نه، خو تاسو دغه پړشمای خامخا وکوي، پړشمای ما پرګادوي. ایدی ولا اجر هم حاله دي، ایدی ولا کوم بدن د فارقوم فائدې دي هغه هم خیلی دي. نرسو څو روایتا دی حواله سره غوړ ذکر کو. هغه نه یو روایت کومه ده هغه د رسول کریم اسلام صلی الله علیه و آله نه ده. هغه یې السحور برکة لا تدع امتی السحور ولو على حشفة. رسول کریم اسلام یې آن خلکو تاسو پړشمای وکوي، ویلې السحور برکتون، پړشمی خوړل کې برکات ورکې دي. نه ایمو امت د فوره دغه پکور دي چې پړشمای هیڅ صورت کې پرې نګدوي، تار کې نه کی. اگر چې د خرما ولکم هغه نیم خرماوي چې کله په مازی نیم کې دوه حصے شي، هغه ایوه حصے سویل نه خو پکور د پړشمای وکي پرې نګدوي، ویلې چې دي کې برکات ورکې دي. زبدینه مخکې دا وایم چې مسره کوم علما دي، بزرگان دي چې هغه ځنه چې شهود مقام ته رسیدلی دي، هغه دي شانته چې هغه کسان چې هغه وخت پاتېږي، یعنی هغه سبا ځان لندې کوي، یعنی د سبا اذان غږ نه نیمه غنټه مخکې پاتېږي. اگر چې هغه اراده هیڅ نه وی کړی د مقام شهود ته رسیدلې، د معرفت ته رسیدلې، ولا هیڅ اراده هم نه وی کړی، خو کچېری دی دا خپل ځان کې دغه عادت واچولو و سبي وخت په پڅولو شو، حتما د وغړي کې نه وغړي ځنه سم مقام ته دا رسیدلې شي. دغه یو نقطه نه ځکه اسلام کې هم دی باندې زیات تاکید شوی دی. رسو دویم حدیث هغه هم نبی کریم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نه دی، یې تعاونوا باکل السحور. نبی کریم اسلام یې تاسو ما سره مدد وکړو پړشمی خوړلې په ذریعه سره، علی صیام النهار وبالنوم عند القیلوله علی قیام الليل. نبی کریم اسلام یې تاسو ما سره مدد وکړو پړشمی خوړلې سره، چې شي د پاره دیو جنات سماکا تاسو ورېځي بیا روژه خاوله روي و تاسو ما سره مدد وکوي ورېځي لغوندې کې خوب کول سره د دې فاره سماکا تاسو به اشپیا د خدای عبادت وکوي. کسه دوه شیونه ذکر شوی دي د روایت کې. یو دغه څه تاسو پر شمایو کو چش د فاره د فاره سماکا تاسو روژه د فاره دغه قدرت پیدا وکړو، دغه قدرت دغه طاقت تاسو کې وي چې دغه روژه تاسو صحیح طریقې سره ولرو. دویان دا تاسو ورېځي ټایم سره هغه نوم قیلوله څه وته یایي، هغه خوب وکوي. د فاره سماکا تاسو بیا شپې ټایم باندې اذان مخکې تاسو پاتېږو، بیا د خدای عبادت کې مشغول شو، د خدای عبادت وکوي. زه د یوه نقطه بله هم عرض کوم، هغه دغه څه نوم قیلوله
چې کوم خیال شوی دی هغه د ظهر کوم المنځ ټایم دی، د ورځې کوم المنځ ټایم دی، دینه غنټه 40 منټ یو ورځ بویم څه نیمه غنټه اندو حدودو کې مخکې کوم دی ته اذان ظهر پورې دغه ټایم چې کوم دی قیلولې دپاره بهترین ټایم دی، دغه ټایم خیال شوی دی. بهر حال که چا کار وي کسب وي ډیوټۍ باندې وي نو هغوی چې کوم دی قبل ټایم نه هم خوب وکړي عیب نه لري. د دې دپاره څه مکه سبې دوی ته بیا ارامي شوي په څولې کې څه مکه راحتۍ سره دوی پاڅېږي. پس دوه روایتونه مو د نبي ګرامی اسلام ذکر کړه. دریم روایت هغه امام صادق علیه السلام نه دی. امام صادق علیه السلام یې لو ان الناس تسحروا که چیرې خلک پړشمي ته پاڅېږي پړشمای وکړي ثم لم يفطروا الا على الماء. امام صادق علیه السلام یې بیا راشي رژما ټایم صرف اوبو سره وکړي. البته د اوبو ذکر راسته راځي یعنی مو تاسې پښتو کې ته تنبړې اوبو نه یعنی ګرمې اوبو دوی څه هغه خوله نه سیځي ګلو نه سیځي خو نوره ګرمې یخ اوبه نه سړې اوبه نه مخکې روایاتو کې دی. یہی سے امام صادق علیہ السلام یہی سے بس کچیرے تو صحیح طریقے سے خیر طریقے سے پرشمای وکوي و بیا تاسو چې کله رجمات کوي هغه وبو سره وکوي. امام صادق علیه السلام یې چې لقدروا علی ان یصوم دهرا دغه کاس بدرحات کې قدرتمن وي چې کچېرې هغه ټول عمر وغوړي روژه ولري دغه کاس هغه به روژه لرلی شي. خو دغه روایت نه مو ته څه میلاویږي نتیجه یې څه شوه؟ نتیجه دوه شونه شو. یوه نتیجه څه مو ته میلاویږي هغه پړشمي خوړلې باندې تاکید دی یعنی که چیرې تاسو پړشمای کوئ نو تاسو به قدرتمند روژه لرلی شو. دویم تاکید چې شی باندې کوي که تاسو افطار کوئ هغه اوبو سره تاسو افطار وکوئ. اگر چې داسې نور روایت هم موجود دي که مکاش هغه باندې هم خبرې وکړو چې یاره افطار کومو شی سره پکار دی. بس دینه مخکې مو ویله چې مو سره پړشمي باندې روایات متواتر دي زیات روایتونه دي. بهرحال یکی از اخیری روایت ذکر کم هغه اخیری روایت دی شانته کې دی. خو هغه کسان چې پړشمي ته پڅېږي هغوی ته به اجر چی شوي؟ هغوی اجر داده چې خدای متعال و د هغه ملایکې هغه کس هغه پړشمي ته پڅېږي هغه باندې درود و سلام یایي څنګه مو سره آیا دی. آیه قرآن مجید څنګه دی؟ ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. خدای متعال و د هغه ملایکې نبی باندې صلوات ستوي. آیه قرآن مجید واضح او روشن دی. و دې کې مغه روایات کې موجوده ده امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب علیه السلام دی چې هغه کسان چې هغه پړشمای کوي هغوی باندې هم د خدای درود و سلام ده د ملائکو درود و سلام ده. پس اخیری کې نتیجه د شون تخلو روایت کې موږ ملويږي دا غت څه پړشمي باندې زیات کی چوي دی. نمبر 1 پړشمای وکوي پړشمای ځان ته وکا روژه بخولري و دي سره خدای متعال ته باندې درود و سلام یي و د خدای درود و سلام نه مراد هم ده چې خدای طرف نه ته باندې رحمت او برکات نازلي کی چې کم ترین درجه دغه دی چې خدای متعال د تو ګناهونه بخشش کوي. خدای د متعدق میاشت کې د نیکو اعمالو توفیق خصوصا سحرخیزی سبې وخت په څواله سبې نازویم پړشمي نه مخکې په څواله د خدای عبادت کې تیروله او د پړشمي صحیح طریقې سره د اسلامي آدابو په مطابق باندې توفیق عنایت کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.